أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة النساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 12 آیات نمبر 88 او 89 دوا آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. د دې متعلق چې نو هغه تفاسیر ډیر شي چې نو هغه شان نزول ډیری واقع چې نو هغه ذکر کړی دي او دغه ټولي واقع چې نو هغه په خپل ځای باندې چې نو هغه صحیح دی او دغه د مصداق چې نو هغه جوړېدل شي. خو کم جزئیات تر تفاسیر راغستې د نو موږ باغ یو واقع چې نو هغه ذکر کو. کم توضیح القرآن نوم راغستې ده، ذخیرة الجنان نوم راغستې ده، خازن هم راغستې ده، معرف هم راغستې ده، روح المانی هم راغستې ده، ډیرو تفاسیر هغه راغستې ده. نو دغه یو واقع چې نو هغه شان نزول هغه به موږ بیان کوو. ما تاسو ته وی دا نور هم چې نو هغه په صحیح راځي هغه باندې هم د واقع بکینی. نو هغه چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته چې نو هغه هجرت وکړلو، نبی علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه مدینه منوره کې ولو، نو د مکې نه چې نو هغه سکسانو بعضی حضرات چې نو هغه شل لیکلي، بعضی 10 لیکلي، بعضی 40، بعضی 50 مختلف کسان ولو. نو دغه کسانو د مدینه مکې مکرمه نه چې نو هغه هجرت وکړل او مدینه منوره ته راغلل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې مونږ په تاسو باندې ایمان راوړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خوشاله شول او صحابه چې نو انتها درجه دا غوي چې نو هغه ملمستیا وکړه. ځکه عرب چې نو هغه په سخاوت او ملمستیا کې چې نو آسیه معروف او مشهور دي. او بیا صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا غوي بیا ډیر زیات ولو، ځکه چې صحابه چې نو هغه خود قرآن نه احادیث مبارکه چې نو دا غي نه هم خبر ولو. او حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې په الله او ورځ آخرت باندې یقین ساتي نو دې د خپل میلمه اکرام او اعزاز کوي. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین هم دا غوي ډیر زیات نو هغه خدمت او عزت وکړلو. بهرحال دغه کسان چې نو سو وخت پورې مدینه منوره کې پاتې شول، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نو هغه باندې جوړه کوله. وی دا الله رسوله مونږ چې نو هغه زو مکه مکرمه ته مکه ته به مونږ لاړ شو، زمونږ سلک ډېر چې نو هغه تجارت دی دا به وکړو، هلته نه به خپل چې نو هغه خلکو سره معاملات ختم کو، بیا به ځان سره خپل ښځه بچي خپل خاندان خلک راولو. نو د هغوی به هم راشي، ټول ایمان راوړي، مسلمانان به شي او موږ به ټول خاندان چې نو هغه به راشو، دلته به چې نو هغه بیا ستاسو سره مدینه منوره کې پاتې کیږو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې نور هم زیات خوشحاله شو چې دوره خلکو ته به الله پاک نور هم هدایت وکړي، دوی به هم ټول راشي. او دا هغه دور ولو چې په دغه وخت کې نو هغه هجرت دا فرض ولو. مکې چې نو هغه ابتدایي دور چې مکې مکرمه نه مدینې ته راغلو، په هغه وخت کې نو هجرت دا فرض ولو. نو حضور علیه الصلوۃ والسلام ورله اجازت ورکو، دی لاړلو. د دې راتلو نه میاشت تېره شوه، یوه نیمه تېره شوې، 2 تېرې شوې، څه د پاسه 2 چې نو هغه شولې. واپس د دې د طرفه هېڅ خبر رانلو. دوی صرف او صرف په منافقت راغلي ول او دلته د مسلمانانو صحابه د هغوی چې نو هغه جاسوسي یو قسم کوله. نو مسلمانانو چې نو هغه بعضې کسان وي، دا کسان منافقان ول، دوی جاسوسۍ له راغلي ول، جاسوسي وکړله، وس لاړل او دوی چې نو هلته پاتې شولو. بلې ډلې مسلمانان وی چې نه دا مسلمانان دی، ګوره دوره راغلي، هجرت یې کړو، ایمان قبول کړو، زمونږ سره دومره وخت تیر کو،
اوس تللی دي نو دوی به واپس راځي خو کېدای شي هلته څه کارونه اوږده شوي خبرې ورته څه پېښې شوي نو خیر دومره زر چې نو هغه یو دم سړی نشي راتللی هغه ورته نه ګوره که دوی مسلمانان وي نو دوی ته که څه رکاوټ هم پېښ شوی وي نو ټولو ته خو په یو ځای نه شو پېښېدی 40-50 کسان دي 40-50 کورنۍ دي نو دوی نه خو به څه کسان راغلي ول که نه بعضې کسان چې نو هغه به راغلي دغه نه ولې اطلاع به چې نو هغه به یې کړې وه نو څه ترتیب خو به ولو دي چې دا ټول کارونه هېڅ ونه کړل نو دا منافقان دي نو بهرحال صحابه چې نو په آپس کې دوه ډلې شولې یوې ډلې چې نه مسلمانان دي تاسو ورته داسې مه وایئ بلې ډلې چې نه منافقان دي دوی خپل یو بل ته چې نو په هغې دلایل ذکر کول نبی رسول الله وسلام چې نو هغه د یوې ډلې هم چې نو هغه تصویب یا نو هغه دی نه کو چې یا تو صحیح وې دو غلط وې دوی صحیح وې تو غلط وې الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل فما لکم فی المنافقین فئتین تاسو له څه شوي دي چې تاسو دوه ډلې کېږئ چې نو هغه د منافقانو په باره کې والله ارکسهم بما کسبوا الله چې نو هغوی واپس کړي دي د هغوی ښکته کړي د هغوی ذلیله کړي دي بما کسبوا د هغوی د کسب په بنا د هغوی په باطن کې چې نو هغه کفر ولو د هغوی په باطن کې چې نو هغه نفاق و د هغه کفر د هغه نفاق په بدل باندې الله جل جلاله د هغوی واپس چې نو هغه د دې ځای نه ولېږلو ځکه مدینه منوره حدیث مبارکه کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمان مبارک مفهوم دی وی مدینه مثال چې نو هغه د انګر د بټۍ دی څنګه چې د انګر بټۍ دا چې نو هغه د وسپنې نه زنګ لري کوي وسپنې باندې زنګ نه پرېږدي داسې مدینه منوره کې چې نو هغه منافق نشي پاتې کېدی الله پاک د دې نه چې نو هغه منافق لري کوي منافق چې نو هغه مدینې کې نشي پاتې کېدی هلته نشي تللی نو الله رب العزت چې نو هغه د کوي ارکسهم د هغوی د غیبت عمل په وجه الله پاک چې نو هغه د دې ځای نه لرې کول او الله پاک ورته هم په خپله چې نو هغه منافق وي نو ګویا چې دا کومه ډله چې دا منافقان دي نو د هغوی د خبرې تصویب الله پاک وکړو چې دوی صحیح وي اتریدون ان تهدوا من اضل الله الله وایي آیا تاسو غواړئ چې نو هدایت وکړئ لار وښئ هغه چاته چې چاله الله پاک چې نو هغه ګمراه کړلو او الله رب العزت هغه سړی ګمراه کوي چې کم سړی چې نو هغه مصرف او کذاب وي کم سړی اسراف کوي او دروغ ډیر وای نو دروغجن سړی او اسراف کوونکی دا سړی ته الله پاک چې نو هغه هدایت نه کوي الله پاک هدایت چاته کوي نو الله پاک هدایت هغه انسان ته کوي من ینیب الیه کم کس چې الله پاک طرف ته رغبت ساتي الله رب العزت طرف ته چې نو هغه رجوع کوي نو الله پاک دغه انسان ته چې نو هغه هدایت کوي اوس کې یو سړی په خپله چې نو الله طرف ته رغبت نه ساتي رجوع چې نو الله پاک طرف ته نه کوي نو الله رب العزت داسې نه کوي چې یو سړی دغه شان راوالي او دغه ته چې نو هغه هدایت وکړي نو ځکه الله پاک وایي اتریدون ان تهدوا من اضل الله تاسو چې نو غواړئ چې هدایت وکړئ هغه چاته چې چاله الله ګمراه کړي یعنې د هغوی د اعمالو په وجه باندې ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا او چاله دې الله پاک ګمراه کړي نو تاسو به بیا نه مومئ د هغه دپاره چې نو سمه لار ودو لو تکفرون کما کفروا نو الله وایي ګوره د دې منافقت د دې باطن کې نو هغه خباثت داولو دوی خدا غوښتلو چې تاسو هم کافران شئ لکه څنګه چې دوی کفر اختیار کړی داسې تاسو هم نو هغه کفر ته لاړ شئ فتکونون سواء نو تاسو دوی به برابر شئ فلا تتخذوا منهم اولیاء الله وایي اے مسلمانانو تاسو په دوی کې ځان چې نو هغه دوستان مه ګورئ حدیث مبارکه کې راځي ترمذی جلد ثانی کې چې نو هغه کې باب الزهد کې چې نو روایت نه نبی رسول الله والسلام هغه مفهوم داري وایي چې تاسو د چا سره تعلق ساتئ محبت کوئ نو مخکې نو هغه وګورئ چې دې نو هغه د عقیده سره د ناسته پاسته د چا سره ده د چې نو هغه تور طریقه څنګه ده نو بیا د دغه نه اورسته چې نو هغه سره تاسو تعلق ساتئ ولی تا چې د چا سره چې نو هغه تعلق جوړ کو چا سره د محبت شروع کو چا سره چې نه ستاسو شروع کړه نو که هغه عقیده غلطه د نظریه غلطه د چې نو هغه ناسته پاسته غلطه دی به دغه صحبت به تا خود به خود چې نو هغه دغه طبیعي نو ځکه د الله پیغمبر فرمای کله چې تاسو د چا سره چې نو هغه دوستی کوئ نو مخکې وګورئ ځکه المرء علی دین خلیله د خپل دوست په دین باندې دی هم هغه طرف ته مایل کېږي دغه نه مخکې ګورئ نو ځکه الله وایي فلا تتخذوا منهم اولیاء
حتی یهاجروا فی سبیل الله، تر دې چې دا غوی هجرت وکړي د الله په لار کې. نو مخکې مونږ وویل ځکه په هغه وخت کې هجرت دا چې نو هغه فرض ولو. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. دویم د دې چې نو هغه مرتد هم شول، لاول خو د دې ایمان ونه او که چېرته ایمان وی هم نو بیا د هغې نه وروسته دوی چې نو هغه هجرت وکړلو، واپس چې نو هغه مکې مکرمې ته لړل، نو د ایمان نه وروسته ارتداد اختیار کړلو، او چې کله ارتداد اختیار کو نو دا وس کافر دی خالصو، لکه څنګه چې د عام کافر حکم دی داسې د دی. لکه دې آیاتونو کې درې قسم منافقان ذکر کړي، نو دی چې وس کله واپس لاړل نو منافق خو مخکې مونږ ویلو د دې قتل چې نو هغه نشته، ځکه مونږ وی منافقان الله پاک پیغمبر ولې نه قتلول، بیا به خلک وایي چې دوی خپل مرګریم قتلای. اوس دلته د دوی په باره کې الله وی فإن تولوا، کدی مخ واړو روګردانی وکړه، فخذوهم ونیسئ، واقتلوهم قتل کوي، حيث وجدتموهم کم ځای کې چې تاسو دی ومونل، ځکه هجرت فرض و، دی د هغې نه انکار وکړو، هجرت چې نو هغې ختم کړو، واپس لاړل دارالحرب کې پاتې شول، نو دی ارتداد اختیار کړلو. نو چې کله ارتداد اختیار کړو د دې منافقت ظاهر شو، چې منافقت ظاهر شو د دې قتل چې د دې سزا وس هغه قتل دی. ولا تتخذوا منهم اولیاء ولیا ولا نصیرا، الله یې منیسئ تاسو د دې نه چې نو هغه دوستان او مددګاران. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. فما لکم پس وشو تاسو نه نو هغه فی المنافقین د منافقانو په باره کې فئتین چې دوه ډلې شوي، والله الله پاک ارکسهم ذلیل کړل هغه بما په سبب د هغې کسبو چې هغوی کړو، والله الله پاک ارکسهم واپس کړل هغوی بما په هغه څه کسبو چې هغوی کړي ولو. اتریدون آیا تاسو غواړئ ان تهدو چې هدایت وکړئ لار وښئ من هغه چاته اضل الله چې ګمراه کړی دی هغه نه الله، ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا، او چاله دی ګمراه کړي الله پاک فلن تجد له نو نه به مومیتو د هغه دپاره سبیله سلار. ودو هغوی غواړي لو تکفرون چې تاسو هم کافران شئ، کما لکه څنګه کفرو چې هغوی کافران شول، فتکونون نو بیا به شئ تاسو سواء برابر، فلا تتخذوا منهم پس منیسئ تاسو د دوی نه اولیاء دوستان، حتی تر دې یهاجرو چې هجرت وکړي فی سبیل الله د الله په لار کې. فإن تولوا بیا کچری هغوی مخ واړو فخذوهم نو قید کړی هغوی ونیسئ هغوی لره، وقتلوهم او قتل کړی هغوی حیث کم ځای چې وجدتموهم بیا مومی تاسو دوی، ولا تتخذوا او من جوړوئ منهم د دوی نه ولیا دوستان ولا نصیرا او نه مددګار. فما لکم فی المنافقین پس شوي تاسو له چې شوي تاسو د منافقانو په باره کې فئتین دوه ډلې، والله الله پاک ارکسهم واپس کړل دوی لره بما کسبو په سبب د هغې عملونو چې دوی کړي. اتریدون آیا تاسو غواړئ ان تهدو چې لار وښئ تاسو من هغې چاته اضل الله چې ګمراه کړي هغوی لره الله، ومن یضلل الله او چا لره چې ګمراهي کړي الله پاک فلن تجد له سبیلا نو نه به مومیتو د هغه دپاره څه لار. ودو لو تکفرون کما کفرو غواړي دوی چې تاسو هم کفر اختیار کړئ لکه څنګه چې دوی کافران شوي دي، فتکونون سواء نو بیا به تاسو شئ برابر، فلا تتخذوا منهم پس مه جوړوئ منیسئ تاسو د دوی نه اولیاء دوستان، حتی تر دې یهاجرو چې هجرت وکړي فی سبیل الله د الله په لار کې. فإن تولوا فخذوهم بیا کچری دوی مخ واړو نو ونیسئ دوی لره، وقتلوهم او قتل کړئ دوی لره حیث وجدتموهم کم ځای کې چې ومومئ تاسو دوی، ولا تتخذوا منهم او مه جوړوئ تاسو د دوی نه ولیا دوست ولا نصیرا او نه مددګار.